والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومروانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوبي ويا محبوب رب العالمين. رب العزة خالق الكائنات رب الجلال ودغی مبارک ساعت کی اور ودغی مبارک ورځ دی زمون استاد دا حاضری دا لیدل دا اوریدل دا ویل او دا عظیم فریضه دا اول خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول منظور فرمائی او په بارگاہ الہی دعا دا اللہ کریم خالق کائنات دموگا ودواړه جهان باندې خپل کامل رضا او د خپل جانب نه خوشاله د دنیا او آخرت نصیب فرمایي بغیر د وګد او د طویل تمهید نه. چې کله په قادیان کې مرزا قادیانی د نبوت دعوه وکړه او هغه ځان ته د هغوی د کتابونو په رڼا کې چې په مختلفو ځایونو کې په راګرېدو باندې شو نو چرته ځان ته د مستقل نبي او د نبوت دعوه وکړه چې زه د الله نبي یم. چرته به راګیر شو ویل چې زه امتي نبي یم. چرته به راګیر شو چې زه سویلي نبي یم. دا یو ځان لا تفصیل غواړي او بیا به هغې تفصیل په زمن کې نو بیا مقصودي خبرې پاتې شي. خو زه به دا ووایم چې قادیان کې مرزا قادیاني د نبوت دعوه کړې وه او د دغې دروغجن او کذاب د نبوت دعوه لرونکي په خلاف باندې علماء کرامو یو میشن یو تحریک شروع کړو چې هغه تحریک ډېر وخت پورې وچلېدو خو آخر نتیجه یې دا راووته او دا نتیجه رابهر شوه چې د بوټو په دور کې په 1974 7 ستمبر باندې بیا دا فیصله وشوه چې قادیانی دا د اسلام نه خارج دی او دا کافر دی او چې د په کفر کې څوک شک وکړي هغه کافر دی. هغه د دایرې د اسلام نه بهر شو او د بوټو په دور کې مختلفو مکاتب فکر علماء کرامو په جدوجہد سره په کاوشونو سره او په محنتونو سره دا یو فیصله وشو او قرارداد پاس شو او په آئینی طور باندې او په قانوني طور باندې قادیانی دا دایره د اسلام نه خارج شو
او دا پاک فیصله او دا پاک اراده چې کوم ورځ باندې شوی وه نو هغه 1974 کې 7 ستمبر او چې کوم پرون 7 ستمبر تیر شو او دا په هر کال باندې الحمدلله علما د اسلام او عوام د اسلام په عقیدت سره او په محبت سره مناوي او د حضور مبارک سره د عقیدت او د فرضیت اظهار کوي او د خاتم النبیین اقرار کوي او د ختم نبوت د پسدارۍ لپاره اعلان کوي دا پرون ورځ تېره شوه دا په تاریخ ساز ورځ دا یو تاریخي ورځ وه یاد ساتئ چې کوم د ختم نبوت خبره ده او د ختم نبوت مسله ده دا یاد ساتئ ما تر یاد شي تېر کال باندې ما دو درې خبرې وړاندې کړې وې د ختم نبوت مسله داسې یو وړه مسله نه ده دا یو څه د عامه اختلافي مسله نه ده چې ووایي چې اختلاف په ختم نبوت کې څه گنجایش لري او د ختم نبوت هغه اسانه او ساده معنا چې کتابونو کما لیکلې ده او زه په خپلو الفاظو کې درته ووایم د ختم نبوت معنا او مطلب دا دی چې زموږ استاسو پاک نبی پاک سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب خاتم الرسول والانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه بعد نه د نبی پاک مبارک په زمانہ کې څوک نبی راغلی نه د حضور مبارک نه بعد د اصحاب کرامو په دور کې څوک نبی راغلی نه په نن دور کې څوک نبی شته او نه تر قیامت تر مازیګره پورې د حضور مبارک نه بعد نه مستقل نبی راتلی شي نه امتی نبی راتلی شي نه ذلی نبی راتلی شي نه په یو معنا باندې لفظي نبی راتلی شي نه معنوي نبی راتلی شي یعنی دا عقیده ساتل چې د حضور مبارک براتلو سره د خدای پاک طرف نه د پیغمبرانو چې کومه سلسله ده دا حضور مبارک باندې ختمه شوې ده دې ته عقیده د ختم نبوت ویلی شي او دا د ایمان سره تړلی شوې خبره ده او زه به کچرې په ساده الفاظو کې دا ووایم چې لکه څنګه الله یو منل دا کلکه عقیده به مسلمان ساتي او په دغ کې دویمه رایه نشته دی چې خدای پاک یو دی دویمه رایه پکې نشته اختلاف د علما د امت پکې نشته دویم نمبر گزارش پکې نشته دویم نمبر د چا قسمه اختلاف پکې نشته لکه څنګه خدای پاک یو دی او اختلاف پکې نشته دارنګه حضور مبارک خاتم النبیین دی اختلاف پکې نشته دی او اختلاف دویمه نامه کفر دی لکه د خدای پاک سره دویم څوک شریکول او کفر دی او د خدای پاک سره دویم تصور یا اختلاف راوستل څنګه کفر دی دارنګه د حضور مبارک سره په خاتم النبیین په دغه تاج ور په سر کولو کې دویم نمبر اختلاف کول کې دا کفر دی او دې کې دویم رائے نشته دی دا یو داسې عقیده ساتل پکار دی چې په دې کې بچا سره کمپرومایز نه کې او نه په دې کې د چا سره د کمای او د زیاتې او د اختلاف تر دې پورې چې حضرت امام اعظم ابو حنیفه امام الائمه سراج الامه کاشف الغمه امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې کچا په دې خبره باندې دلیل وغوښتو چې پیغمبر نه بعد بل نبی شته او که نشته کسر دلیل چا مطالبه وکړه دا قسم کافر شو ایمان دې دا نه دی عقیده دا نه ده چې د حضور نه بعد به بل نبی مریاض بالله راضي نه کچره چا صرف د دلیل مطالبه وکړه هغه قسم کافر شو او د داسې خلکو په کفر کې چې څوک شک کوي هغه کافر دی دا دومره خطرناک کفر دی او قادیانی چې دی
دا د ځمکې په سر باندې د ټولو نه بدترین کافر دی. او یاد ساتئ تاسو وایئ چې مفتي صاحب خو په منبر باندې چېرته د کفر خبرې نه دي کړې چې دا کافر دی او دا کافر دی. یاد ساتئ که چېرې په دغه منبر رسول باندې د چا مختلفې فرقې دي او مختلفې پارټیانې دي، الحمدلله مشرانو موږ ته دا درس راکړی چې چاته مسلمان ته به کافر نه وایي، مسلمان ته به د کفر نسبتونه نه کوي. مسلمانان چې څومره دي دا مسلمانان ثابتول پکار دي، کافر ثابتول نه دي پکار. او تاسو وایئ چې قادیاني ته دومره سخت الفاظ ولې استعمال دي؟ یاد ساتئ که قادیاني ته زه د دغې منبر رسول نه کافر ونه وایم، زما په ایمان کې فرق راځي. د دې وجې نه د خپل ایمان بچاو دپاره دا وایم چې قادیاني د ځمکې په سر باندې د ټول نه بدترین کافر دی. تاسو وایئ چې یهودیان او عیسایان او دارنګې په هندوستان کې هندوانو نه هم لوی کافر دی. یاد ساتئ قادیاني د یهودیانو نه هم لوی کافر دی، د عیسایانو نه هم لوی کافر دی، د هندوانو نه هم لوی کافر دی. او تاسو وایئ چې څنګه لوی کافر دی؟ یاد ساتئ چې کم کافران دي او ځان ته کافران وایي د هغې ځان له حکم دی. او چې څوک کافر وي او ځان ته مسلمان وایي هغه دو په دې باندې دا کافر نه دی چې ځان ته کافر وایي، د هغې نه دو په دې باندې دی. داسې یو ساده مثال د پوهې دپاره رسکولو غواړم. یهودي سره اسلام دا ویلي دي چې یهودي سره خرید و فروخت کول جایز دي، عیسائی سره کاروبار روزگار کول بغیر د موادت نه معاملات ورسره جایز دي. یاد ساتئ د قادیاني سره دا مرتد دی او د قادیاني سره خرید و فروخت هم حرام دی. د هندو سره خرید و فروخت جایز دی، د عیسائی سره خرید و فروخت جایز دی. د هر قسمه په ځمکې په سر باندې چې څوک هم کافر دی او ځان ته کافر وایي د ده سره خرید و فروخت کول جایز دي. او قادیاني سره یو ټافي خرڅول هم په حرام دي، یو ګولۍ او یو ټافي اخیستل هم حرام دي. او د یهودي سره د عربونو ډالرو روزګار کول هم جایز دي، چې شی ته اخلي هم جایز دی او شی په خرڅوي هم جایز دی. او قادیاني باندې د 1 روپۍ سودا کول هم حرام دي او د هغه نه د 1 روپۍ سودا کول هم حرام دي. د یهودي او د عیسائی د زنانو سره د مسلمان نکاح جایز ده او ورکول جایز نه دي. د دارنګې د قادیاني نه ورکول جایز دي او نه په نکاح کې د هغوی ښځې کول جایز دي، ځکه چې دا د ځمکې په سر باندې بدترین کافر دی. او دا خبره په ذهن کې راسخه ساتل پکار دي. چېرته دا ونه وایئ چې مثال طور پر چې څوک مذهبونه نه مني هغوی په تیزه باندې په مانځه کې ولد والین آمین وایي او موږ په پټه باندې آمین وایو. هغوی په امام پسې قرات خلف الامام کوي او الحمدلله پسې وایو، موږ امام پسې نه وایو. دا یو اختلاف دی. څوک رفع الیدین کوي او موږ یې نه کوو. دا یاد ساتئ دا په اسلام کې دننه یو فروعي اختلاف دی. دا اختلاف کولو هر چا خپل یو علمي مقام دی، علمي معیار دی. اختلاف رای اسلام حق ورکړی. خو دا خبره دې پورې کول غواړم چې دا کم مسایل د موږ په منځ کې کم اختلاف دی. دا یاد ساتئ د ختم نبوت مسله اختلافي د دې په شان دی ونه ګڼئ چې کوندې وایي چې بعضې کسان ختم نبوت عقیده لري او که بعضې نه لري. هسې په دې مسله کې اختلاف دی، لکه څنګه ولد والین آمین کې اختلاف دی، لکه قرات خلف الامام کې اختلاف دی، رفع الیدین کې اختلاف دی، جنازې پسې مونځ پسې دعا کول جایز دي که نه دي جایز، لکه دلته څنګه اختلاف دی. سنتو پسې دارنګې دعا کول جایز دي که نه دي جایز، یا رسول الله ویل جایز دي که نه دي جایز، زیارتونو له تګ جایز دی که نه دی جایز. دا هغه اختلاف دی چې دې گنجایش شته. ختم نبوت داسې مسله نه ده چې لکه څنګه دلته اختلاف دی په هغې کې هم د اختلاف گنجایش دی. یاد ساتئ ختم نبوت کې دویمه رایه شته ده. دویمه رایه کفر دی.
دویم رائے کفر دی د دې د وجه ناظرینو په دې بنیاد باندې په دې مسله باندې د پوهولو کوشش ما ځکه وکړو چې دا څه عامه مسله نه ده، دا یو سنګینه مسله ده، دا دومره بدترینه مسله ده چې د ستا ایمان ته نقصان پېښېدی شي. او تر دې پورې علما لیکي چې که چېرې څوک ووایي چې فلانکي ځای کې قادیاني دی او ډنګي ځای کې قادیانیان دي او تاسو وایي دا چېرته دي، یاد ساتئ دا هر چېرته شته، دا په هره محکمه کې شته. او بعضې کسان وایي چې ځانه لږ وایي چې روشن خیاله یو، روشن خیاله کسان ورته احمدي مسلم وایي. یاد ساتئ هغه مرزا احمد قادیانی چې دا احمدي مسلم دی او موږ محمدي مسلم یو. یاد ساتئ نه احمدي مسلم شته، که مسلم دی دا صرف محمدي مسلم دی. احمدي مسلم په ځمکه باندې شته نه چې تا ورته وایي چې دا احمدي مسلم دی. اسلام نسبت ته ورته وکړو چې څوک ووایي چې قادیاني احمدي مسلم دی، دی محمدي مسلم پاتې نه شو، د دې ایمان تباه شو. ځکه چې هغه تا مسلم وویل او د هغه عقیده دا ده چې د حضور نه بعد مرزا احمد قادیانی پیغمبر تیر شوی دی، چې هغه ته تا مسلمان وویل نو ځان ته د کافر وویل. دویمه معنی دا ده. یاد ساتئ قادیانیانو سره نسبت ساتل، قادیانیانو سره تعلق ساتل دا د ایمان خطره ده. او وایي چې یاره خیر دی کوشش به وکړو او هغې سره په ناسته کې څه کېږي. یاد ساتئ که چېرې یو کس دی او هغه دا وایي سترګې سپینې جامې اچولې وي او دی وایي چې زه لاړم او کویلې بټۍ ته لاړم یا د خښتو بټۍ ته لاړم او سپینې جامې به دي، ما سره د کویلې په بټۍ کې د توروالي څه تعلق دی، زه په بټۍ کې کېنم. یاد ساتئ بټۍ خو په یو ځای کې وي خو چې که چېرې ګنټه یوه نیمه ده پکې تېره کړه او واپس راوځئ خپلو جامو ته سپینو جامو ته نظر وکړه چې په دغې جامو باندې به څومره تور ګرد پروت وي، څومره داغونه به پکې پراته وي. یاد ساتئ دا مونږه ایمان هم د کپړو نه سوچا او سپین، د کوچو نه سپین او سوچه ایمان زمونږ الحمدلله د خاتم النبیین عقیده ده. که چېرې ته د دغې بدترین کافر سره کښېنې او ناسته کوې پاسته کوې تعلق ساتې او وایې چې یاره دوی ما ایمان نشي خرابولی، دا د ستا وهم دی، دا ستا ګمان دی. لکه بټۍ کې انسان کښېني او وایي چې د ما جامې به نه تورېږي، خامخا به تورېږي. که چېرې د چا جامې په بټۍ کې تورېږي، دارنګې د قادیانیانو سره دارنګې دغې بې ایمانه خلکو سره ناسته او په تعلق ساتلو باندې به یاد ساتئ د ایمان په دغې د ایمان په دغې ګلدسته باندې به ضرور ګردونه غورځېږي. الله کریم د موږ ستاسو د دغې بدې عقیدې نه نسل در نسل وساتي. موږ فخر دی په دې باندې، الحمدلله مونږه په دې باندې ایمان هم دی او فخر هم دی چې زمونږ په نبي مبارک باندې د نبوت سلسله ختمه شوې ده. یاد ساتئ زه هر کله دا یو جمله عرض کول غواړم او دا د سره هم تاسو په ذهن کې وساتئ. حضور مبارک ارشاد فرمایي چې که ما نه بعد چېرته نبي وایي نو عمر فاروق به بیا نبي وایي. که چېرې ما یو موقع باندې د غزوې په موقع باندې تفسیر طرف ته به نظم فرمایي حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته بیمار و یو موقع داسې وه، یو د غزوې موقع وه. حضور مبارک ورته فرمایي علي ما چې ځان دپاره د رب نه څه غوښتي دي ای علي هغه تا دپاره م غوښتي دي او خدای پاک قبول کړي م دي. و ای علي صرف دومره خبره ده چې د ما نه بعد بل پیغمبر نشته دی. او په یو موقع د غزو باندې ورته فرمایي ای علي د بیمار ویزار شه خپل کور کلي وطن کې او د مدینې منورې حفاظت کوه، مشرانه کوه او ته داسې لکه څنګه موسی علیه السلام کوهي طور له لاړو او موسی علیه السلام مبارک هلته خدای پاک طرف ته ورته تورات میلاوېدو او په خپل کور کلي وطن کې رهنمایۍ دپاره هارون علیه السلام پرېښودو. ای علي زم روان یم غزوې ته روان یم او مدینه منوره کې مته داسې پرېښودې لکه څنګه موسی علیه السلام هارون پرېښودی و خو هارون علیه السلام پیغمبر و. ای علي ته ما پرېښودې د ما نه بعد بل پیغمبر نشته دی. دلته سوال دا دی
یو آسانه تجزیه دا ده چې کله د حضور مبارک نه بعد علیم دا نه وایي چې زه نبي یم رضی الله تعالی عنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا دعوه نه کوي چې زه نبي یم آیا بیا به داسې څوک به راځي په ځمکه باندې چې هغه بیا دعوه کوي زه د الله نبي یم چې عمر فاروق باندې هستی چې ایمان یې کله قبول کړو په ځمکه باندې انسانان خوشحال دي په اسمانونو کې د هغه په ایمان باندې ملائکه فرشتې خوشحالي دي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې هسته چې حضور فرمایي چې کچره د کل انسانانو ایمان په یو تله کې واچولی شي سوا د پیغمبرانو نه او په بله تله کې د ابوبکر صدیق ایمان واچولی شي لرجح ایمان ابي بکر د ټول انسانانو مسلمانانو د ایمان نه دروند ایمان دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه مبارک په ژوند کې چېرته تصور هم نه دی کړی چې زه د الله نبي کېدی شم دعوه خو وروستو خبره ده چې د نبوت دعوه به کوي سوچ هم نه دی کړی نو آیا بیا د ابوبکر صدیق په شان د څوک خو په ځمکه باندې راشي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې په ځمکه څوک پیدا کېدی شي د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې چې هغه یو ځان له مقام دی هغه باندې څوک پیدا کېدی شي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کله علم خبره شي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې ماته قرآن کریم په سورت فاتحه کې دومره علوم خدای پاک را کړي چې صرف د سورت فاتحه تفسیر کلی کل شروع کم نو اویا او خان کاغذونه به بار مکی د سورت د فاتحه د تفسیر د لیکلو والا کچره د علم خبره شي کله صداقت خبره شي کله لیاقت خبره شي کله شجاعت خبره شي دا هر څه صحابه کرام باندې ورخت بدا هغه په شان دي خلک هم نشي راتلای نو بیا په قادیان کې یو پلیت انسان راوچتېږي چې د سپینه بدتر نسبت کا ورته وشي بیا به سپي خفه شي د سپي نسبت ورته وشي بیا سپي خفه کېږي په دې باندې ځکه چې کله د داسې خلکو ته نسبت چا وویل چې مرزا قادیاني دا خنزیر دی خنزیر شپې عالم له خوب کې خنزیران راغلل او ورته ویل چې حضرت تا خو مونږ ته مرزا قادیاني نسبت وکړو مونږ الله یو منو او محمد رسول الله خاتم النبیین منو مونږ د هغوی مثال مه ورکوه ځکه چې مونږ الله یو منو محمد رسول الله خاتم النبیین منو مونږ د هغې کس سره مثال مه ورکوه چې څوک حضور مبارک خاتم النبیین نه مني خنزیران هم پناه غواړي د قادیانیانو نه او د مرزا قادیاني نه که هغې ته مونږ د سپي نسبت وکړو که هغې ته د خنزیر نسبت وکړو بیا به خنزیران خفه شي ځکه خنزیر هم ورته نه وایو ځکه سپي نسبت هم ورته نه کوو ځکه چې دا ځناور الله یو مني او محمد رسول الله خاتم النبیین مني یاد ساتئ حاضرینو دا ډېره حساسه مسله ده او دا خبره ځکه په زوره نه باندې عرض کول غواړم او د زړه په زور باندې عرض کول غواړم وجه دا ده چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی سوشل میډیا باندې داسې پیجونه جوړ شوي په یوټیوب باندې داسې چینلې کولاو شوي دي چې تا ته پته نه لګي چې دا د احمدیانو دي دا د بدترین انسانانو دي ما او تا ته پته نه لګي زما او تا نوی جنریشن او یم کول تا نوجوانانو ته دا پته نه لګي چې څه صورتحال دی ځکه چې اوس چاته هم ووایې چې لږه کلمه ووایه نو درته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه هم چاله نه زده چې در رسول الله دی که در رسول الله دی چې د چا نه در رسول الله او د در رسول الله فرق نه وي هغه به په ختم نبوت په عقیده باندې څه د هغه ایمان محفوظ شي چې چاته ووایي چې خلیفګان څوک دي نو څوک به درته وایي چې قاضي اعظم اولنی خلیفه دی علامه اقبال پکې دویم نمبر خلیفه دی بېلاره
تردد دا خبره کوي یا ساتي زمونږ یم ټول نوجوانان چې دي دا د اسلام د تعلیماتو نه ډېر زیات لرې شوي دي پبجي گیم ته پاتې شوي دي په دارنګه په فیسبوک باندې په انټرنیټ باندې په براه راست لایف لډوګانو ته وزګار شوي دي چاته دا پته نه لګي چې دا څومره حساس عقیده ده دا څومره عجیبه عقیده ده چې د انسان ایمان د دل نه خارج کېږي د دې د وجې نه تاسو ته رسول غواړم خپل کورونو کې د ختم نبوت چې وي دا پیغام او عقیده خپل ځان ته زده کول پکار دي بچو له ورکول پکار دي او دا دومره حساس عقیده تېره شوې ده او عقیده دا او قیامت ورځ پورې به دا عقیده وي چې په دې باندې تاسو تاریخ وګورئ اصحابه کرام مبارکانو تاریخ وګورئ اصحابه کرام د ټول کثیر تعداد کې چې کم جنگ کې شهید شوي دي هغه په جنگ یمامه کې شهید شوي 700 علماء او حافظان پکې شهیدان شوي صحابه رضوان الله علیهم اجمعین او جنگ یمامه په کومه موضوع باندې جهاد شوی په کوم ایشو باندې جهاد شوی په جنگ یمامه کې صرف او صرف یو موضوع او دغه لویه غزوه چې د تمام غزوات او شهیدان د صحابه را جمع کړي د ټولو غزوات او شهیدان دومره نه جوړیږي لکه یک تنها په غزوه یمامه کې دا مسلمانانو اصحاب کرام شهیدان شوي دي او د هغې د جنگ موضوع دا وه چې حضور مبارک خاتم النبیین دی او مسیلمة الکذاب دی چې زم د الله نبی یم په ختم نبوت باندې غزوه شوې وه او چا کړې وه د چا لیډرشپ د سیدنا خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک کې شوې وه او په هغې ورځ باندې دا صحابه کرامو شعار دا و وکان شعارهم یومئذ یا محمد یا رسول الله په دې ورځ باندې اصحابه کرامو علامه دا وه چې هغوی طرف نه هم د الله اکبر ناره وه ځکه چې الله یې منلو خو نبي مسیلمة الکذاب منلو د اصحابه کرامو طرف ته هم د الله اکبر ناره وه خپل منځ کې مشوره وشوه چې هغې طرف ته هم الله اکبر دی دې طرف ته هم الله اکبر دی مونږ به څه فرق محسوس کوو چې دا زمونږ خپل کس دی او که نه د هغې نه مونږ سر او د گردن اوړاو کړو د بدن نه مشوره او میټینګ دا وشو چې هغوی به الله اکبر وایي او مونږ به یا محمد یا رسول الله وایو هغې نه بعد دا یو امتیازي ناره جوړه شوه یاد ساتئ حاضرینو دا یو هغه حساس مقابله د ایمان ده د دغه یهودیانو نه بدتر کافرانو سره او اختتام کې اگر چې یو دوه درې منټونه به زه زیات د ستاسو اخلمه چونکې دا موضوع داسې ده چې زده کول هم پکار دي او ایمان کامل ساتل هم پکار دي ابو مسلم الخولاني علیه رحمه چې حضور مبارک په زمانه کې چې کوم اسود عنسیو دم د نبوت دعوه کړې وه داسې ورځ راغلی تفصیل طرف ته نظم په یمن کې په صنعا کې چې کله ابو مسلم الخولاني رضی الله تعالی عنہ تابعین تېر شوی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور د مبارک چې کله د الله د یووالي د حضور د خاتم النبیین پیغام شروع کو نو اسود عنسی چې ځان ته د نبوت دعوه کړې وه دراوغوښتو ورته ویل چې دا ته زما د خلاف څنګه میشن شروع کړی ته محمد رسول الله الله نبی ګڼې ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه و رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې آو حضور مبارک الله رسول خاتم النبیین دی چې زه ما الله رسول منې او که نه منې ابو مسلم الخولانی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه ستا دا خبرې نه اورم دا خبره زه نه اورم چې د حضور د خاتم النبیین خلاف خبره څوک کوي زه دوی خبرې هډو اورم نه حکم یې وکړو چې اور ورته تیار کړئ ابو مسلم خولانی ته وایي چې دې اور ته ګزاروم ما نبی تسلیم کا او ورته وایي چې ما د حضور نبوت تسلیم کړی دروازه بنده ده بیا د بل چا نبوت تسلیمېدو ضرورت نشته دی اور ته یې ورګزار کړو اور کې پروت و
چې کله اور په سړېدو باندې شو دوی دا وویل چې دا اوس سوځېدو ایره ایره به شوي وي چې کله اور په کمېدو شو ابو مسلم خولاني رضی الله تعالی عنه د اور نه داسې صحیح سلامت را بهر شو لکه څنګه حضرت ابراهیم علیه السلام د نمرود د اور نه سلامت را بهر شو صحیح سلامت را بهر شو او عملی پیغام ورکړو چې دا انسان عقیده سالمه ده چې څوک د خاتم النبیین عقیده ساتي هغه باندې به اورم عمل نه کوي سوځي بینا او چې کله بیا دا خبره خوره شوه چې ابو مسلم خولاني رضی الله تعالی عنه دا کرامت ښکاره شو چې اور نه سوځولو بیا یې جلاوت کړو او مدینه منورې ته راغی او چې کله مدینه منورې له پیغام راغی چې ابو مسلم الخولاني رضی الله تعالی عنه د صنعا د یمن نه را روان دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په لار کې استقبال ته ولاړ دی عمر فاروق ځان ته رانږدې کړو او عمر فاروق ډېر زیات د عظمت والا او د جلال والا صحابي دی هغه مبارک هر یو ادا د امت لپاره هدایت دی او د ابو مسلم الخولاني رضی الله تعالی عنہ ځان ته رانږدې کړو او په تندي باندې خپل کړو او دا پیغام ورته فرمایل چې ابو مسلم الخولاني ته د حضور په امت کې داسې کردار ته ادا کو لکه څنګه د نمرود په دور کې ابراهیم علیه السلام کم کردار ادا کړو هغه الله پاک معجزه ورکړه ونه سوځېدو زما د نبی امت کې ابو مسلم خولاني له خدای پاک کرامت ورکړو اور ونه سوځولو پیغام یې دا ورکړو چې قیامت په ورځ باندې به د جهنم اور هغه خلک نه سوځوي چې د چا په سینه باندې د ختم نبوت عقیده لیکل شوې ده د چا په ایمان کې د ختم نبوت راسخه عقیده لیکل شوې ده هغه به د جهنم اور نه سوځي او هغه به د جهنم سپي وي او هغه به جهنم ته ځي چې کوم خلک د حضور مبارک په نبوت باندې او د هغوی مبارک په ختم نبوت باندې څوک ډاکه اچوي یا ساده دا څه عام مسله نه ده او اختتام په دې باندې کول غواړم چې لکه څنګه ما او د ستا دا عقیده ده چې حضور راته فرمایلی دي چې الله یو دی او موږ لیدلی نه دی او حضور فرمایلی دي چې الله یو دی ما او تا چا هم نه دی لیدلی الله پاک په قدرتونو باندې رب پیژنو خو چا لیدلی نه دی خو یو یې ځکه منو چې موږ ته حضور فرمایلی چې الله یو دی لکه څنګه موږ د حضور مبارک سره دا خبره منلې ده چې الله یو دی او لیدلی هم نه دی دارنګه د حضور مبارک سره موږ دا خبره منو چې لا نبی بعدی ولا رسول بعدی حضور سره موږ به دا منو چې حضور مبارک نه دستانه بعد څوک نبی شته نه دستانه بعد څوک رسول شته او څوک چې د نبوت دعوه ولري هغه کذاب دی دروغجن دی کذاب دی لعین دی ملعون دی په دنیا کې ملعون دی او په آخرت کې ملعون دی الله یو د حضور سره موږ منلی دی موږ ورسره دا منلې ده چې د حضور مبارک نه بعد به بل نبي نه راځي حضور مبارک په خپله باندې فرمایلی دی او په دغې الفاظو باندې ستاسو نه اجازه غواړم حضور مبارک ارشاد فرمایي چې یو ښکلی کور یو سړي جوړ کړو او خلک یې نندارې له راځي خلک یې د ښکلي والي د وجې نه دیدار نه راځي خلک د ښکلي کور نه تاویږي را تاویږي تاویږي را تاویږي د چا خوښېږي نه ښکلی کور دی خو لیکن په یو ګوټ کې د دغې کور یوه خښته نه ده لګېدلې حضور فرمایي چې زموږ د پیغمبرانو مثال هم د دغې ښکلي کور دی هغه یوه خښته چې نه ده لګېدلې په دغې ښکلي کور کې حضور فرمایي چې انا لبنتو لا نبي بعدي زه دغه خښته یم چې د پیغمبرانو په دغې ښکلي کور کې پاتې شوې ده زه دغه خښته یم او د ما نه بعد بل نبي نه دی راتلونکی حضور مبارک باندې د دغې نبوت دغه ښکلی کور اختتام ته رسېدلی دی د دې نه بعد بل څوک نبي نشته دی که څوک تېر شوی او دعوه یې کړې ده هغه هم کافر دی او چې څوک د دغې نبي او د ځان نه دعویدار نبي پسې څوک روان شوي دي یا ساتي هغه هم کافر دی
او د ځمکې په سر باندې د یهودي نه غټ کافر قادیانی دی، د ځمکې په سر باندې د عیسائی نه غټ کافر دا قادیانی دی. د دې سره تعلق ساتل حرام دي، د دوی سره رشته کول حرام دي، د دوی سره د یوې روپۍ لین دین کول حرام دي، یو شی خرڅول هم په حرام دي، یو شی اخیستل هم په حرام دي، دوکان له ځمکه ورکول هم حرام دي. د هغوی سره په یو ذره برابر رشته او تعلق د معاملاتو ساتل داسې حرام دي لکه څنګه زنا حرامه ده، څنګه سود حرام دی، څنګه غلا حرامه ده، او د هغوی سره ناسته داسې حرامه ده لکه څنګه د کفر د انسان دپاره حرام دی. د دغې خلکو نه ځان ساتل پکار دي. سوشل میډیا باندې یو راج روان کړی دی، پیسو ورسره د بار ملک نه ورسره فنډینګ کېږي، د یهودیانو د عیسایانو طرف نه قادیانانو ته فنډینګ کېږي. موږ یم کول خرابول غواړي، خو یاد ساتئ خپلو بچو له دا عقیده ورکړئ زما نبي نه بعد بل نبي به نه راځي، زما نبي نه بعد نه بل نبي راغلی نه اوس شته او نه د قیامت د مازدیګره پر راتلی شي. ځکه قرآن فرمایي چې رب ذوالجلال کې رب ذوالجلال قرآن کریم کې فرمایي محبوب کریم ته چې امتیانو ته ووایه چې دین پوره شوی دی، دین پوره شوی دی، دین نه بعد د دغه دین اسلام نه بعد بل داسې څوک نشته دی چې دغه دین کې څه کمزوري راوباسي او د مکمل کېدو کوشش وکړي. نه، دین حضور مبارک پوره کړی دی او زموږ په دین کې ذرې برابر کمی نشته، نه موږ په رب کې ذرې برابر کمی شته، نه زموږ په قرآن کې ذرې برابر شک شته، زموږ نه په نبي کې ذرې برابر عیب شته او نه په ختم نبوت کې ذرې برابر شک شته. الحمدلله په دې عقیدې باندې چې موږ د حضور مبارک په ختم نبوت باندې عقیده ده، الله کریم په دغه عقیدې باندې زموږ له مرګ را نصیب فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امین.